دوایا 15 کاله مې وشو د واده او 15 بچي مې دي. پهله مې خاوند ټیکو، کله نه چې بل واده کړی په ما باندې ظلم زیاتیانې کولې او وهل ټکول به یې کولو، الټه خبرې به یې کولې. او هلته بیا تاڼې ته لاړم، هلته مې ورله ووی ما باندې ظلم زیاتیانې کوي. هغوی زما رپوټ وانغستو، اکوړي ته لاړم، هلته خاوند مې را باندې الټه الزام ولګولو او اکوړي ته بیا بوتلو. هلته ما ورله لاس یې راله مات کړی و. ما ورله ووی چې دا زما میډیکل دی، دا اکسره ده او دا میډیکل مردان جیل ته یې بوتلو. هلته کې زما لاس ماتو، ما ډېر په تکلیف باندې دغه ټایم تیر کړی او هلته بېهوشه شوم، څه چل را باندې وشو. هلته بیا جینکو ډاکټر له بوتلم، پولیس والا چې کومې وي هغوی ډاکټر له بوتلم او ډېره زیاته یې وهلي وم، ټکولي وم، ټول جسم باندې مې نشانونه و، لاس مې ماتو. او ته چې خیرآباد چوکۍ ته یې بوتلې ستا لاس ماتو او جي ماتو. هغوی د لاس علاج ونه کړو نه هغوی او تا رپوټ وکړو په خاوند باندې، ستا یې رپوټ واخیستو که نه؟ نه نه یې واخیستی رپوټ. ته بیا کوړي تاڼې ته راوستې؟ کوړي تاڼې ته یې راویستم. کوړي تاڼې ولې تا دا لاس وښول چې زما لاس مات دی؟ او لاس مې ورته وښول، هغوی وي خیر دی صحیح به شي، وایي غاړې ته یې واچوه. لاس وی غاړې ته واچوه او وایي ټیک به شي. او ته هم دغسې مردان جیل ته بوتلې؟ او دغه شانتې مردان جیل ته بوتلم. مردان جیل کې ستا بیا حالات څنګه وو؟ هلته پړسېدلی او ډېر زیات تک شین شوی و. 2 ورځې ما دغه شانتې تېرې کړې او په 3مه ورځې بیا زه هسپتال ته بوتلم. هلته یې راله بیا اکسرې مې وکړ او دا پټۍ یې راله ولګوله او لاس مې ماتو، ډېر درد یې کولو. ها نو هغوی بیا ته نورم وهلي وم، نورم پوره جسم باندې مې نشانونه و. ته جیل والا بیا د مردان هسپتال ته بوتلې؟ او جی جیل والا بیا کوم پلیستر چې تا ته شوی دی دا د مردان جیل والا چې ته بوتلې وې هغوی درته هلته ډاکټرانو مردان کې علاج وکړو؟ او جی دی بیا جیل والا بوتلی ورځې پس د دې واقعې نه؟ دا 2 ورځې پس 2 ورځې پس دا لاس تا دغسې مات پروت و او دغه شانتې ماتو. دا کتونکو دا نن د جیل نه راووته، دې 12 ورځې جیل وخوړو. دا د دې میډیکل دی، دې باندې تشدد شوی و، د دې لاس ماتو او د دې مات لاس باوجود دا بغیر پلستره بغیر علاجه پولیسو بوتله او د مردان په جیل کې جمع کا. چې د دې تکلیف ډېر زیات شو، بېهوشه شوه، نو هلته کې جیل حکامو ته پته ولګېده، جیل سپرنټنډنټ احکامات جاري کړو، د دې علاج وشو، د مردان میډیکل کمپلیکس هسپتال ته بوتله او د دې هلته علاج وشو، اکسرې ووته او دا د دې میډیکل رپورټ دی. لاس یې ورته پلستر اچولی دی، لاس یې مات دی او په دې تشدد شوی و. خو د دې د لاس ماتېدو دا وایي چې لکه ما رپورټ وکړو او پولیسو زما رپورټ ونه غېښتو، نو ما سره زیاتې شوې دی. ته د چا نه انصاف غواړې؟ څه دی؟ ما ته انصاف راکړئ چې زه 15 کسانو وهلي یم. خاوند مې و، لیورونه مې و، اندرور مې و، اندرور خاوند مې و، دوی ټولو زه په یوازې وهلي وم. ټول والې او ما تشدد در باندې شوی؟ تشدد را باندې شوی. او جی کتونکو به ستا مور او لور دواړه راغلي دي، مور بیبي هم دا ده ولاړه ده او دا بچی چې کومه ده د دې فریاد تاسو واورېدو، دا وایي چې 15 کاله مې د واده شوي وو، د هغې نه پس مې خاوند واده کړی و، دویم او د هغې نه پس په ما ظلمونه شروع شو او ورسره واړه بچي مې و، د پیو ماشومه مې رانه غشتي ده، وایي دې پسې به تو سوځې او نه به یې در کوم درله. او اصل خبره دا ده چې دا لکه